په سعودي ګورنمنت کې په ټول مملکت د سعودي عرب کې دا 15,000 حافظان تیاری مې الحمدلله. تیر کال زمونږ د مدرسې دستار بندي وا د وفاق مشر مولانا حنیف جالندری صاحب دا تخبه ته زمونږ مدرسې ته راغې. قوم له مبارکباد ورکه تخبه کې چې 15 بورډ د دینی مدارس دي. صرف وفاق المدارس په دې تیر شوي کال کې 1 لاک د قرآن حافظان او 67,000 علما هغه د قوم ته چې کوم دی صاحب حواله کړل. مکه مکرمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لا اله الا الله ناره چې فور تکړه نو څومره د هغه وخت د هغه ځای چې څومره اوسیدونکي هغه که د حضور مبارک رشتہ دارو او که هغه چې کم دی نو عام قریشو هغه په دې خبره د حضور مبارک خلاف ودرېدل او د مکې مکرمې ژوند او زندگی د هغې حالات مخې ته کول. محترم عیزانو ډېرې لویې سختۍ او ډېرې لویې تکالیف د هغې سره حضور مخامخ شه او هغه تکالیف دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې د وجې نه دا 14 کاله د مکې په ژوند او زندګۍ کې دا په هغې کې برداشت کړل. کله چې قرآن پاک د سابقه امتونو د مکې چې څومره د مکې د ژوند قرآن کومه حصه نازله شوې ده او هغې کې د سابقه انبیاء کرامو د هغې د قومونو حالات بیانېږي نو چې کومه واقعه شروع کېږي د یو کافر قوم او د هغه د پیغمبر او دارنګې د هغه پیغمبر د منونکو په مابین کې چې کومې مقابلې شوي دي نو صاحب جلالین هلته هر ځای کې د هرې واقعې نه مخکې دا جمله لیکي چې دا د حضور د تسلی دپاره دا واقعه الله بیانوي چې دا اهل مکه دا کنن کم ظلم و ستم دا پتا باندې کوي نو دا یوازې تا سره نه بلکې څومره تاریخ د انبیاو چې دی نو هغې د دې ظلم و ستم سره هغې مخامخ شوي دي او د قوم د طرف نه دا تکالیف هغې ته دا رسېدلي دي. د مکې مکرمې ژوند او زندګۍ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د جمع منځ کول دا ډېر زیات مشکل و. د جمعې د هغې فریضه ادا کول دا هلته کې ادا کول دا مشکل و. هلته جومات جوړول دا مشکل و. هم د دقې حکمت لاندې د رسول الله مبارک نه مکه مکرمه کې الله تبارک وتعالی اذان هیر کړی ورنه د معراج په شپه دا کلمات رسول الله د اذان اورېدلي. مدینه منوره کې حضرت عبدالله ابن زید ابن عبد ربه هغه چې څنګه دا خوب د اذان متعلق اینی فوراً د رسول الله در راکا هغه چې کوم دی راکاږي او هغه صحابي ته وایي فوراً دا حضرت بلال صاحب ته زده کا هغه ته وایه او دا به هغه چې کوم دی په زوره باندې وایي نو دا حضور اورېدلی مولانا سید احمد پالنپوري صاحب لیکلی بخاري شرحه کې د دغه حکمت لاندې د هغه نه خدای هیر کړل چې مکه مکرمه کې بانګ خو په زوره باندې بکې دا خو اعلام دی غایبینو ته او اهل مکه اغا حضور تو صحابو ته تکالیف بور رسی. بخاری شریف دا واقعه را نقل کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه خوا کې لګیا دی منځ کوي او دارنګي یو سو بدبخته سره د ابو جهل دا مخامخ چې کوم دی صاحب ناستی هغې کې یو کس وی دی مرائیتا دی ریا کوونکي ته او د ځان خودونکي ته وګوره یا غل ځای کې پلانی او خلال کړی دی د هغې لرې د ګندګۍ نه ډک پروت دی داسې څوک نور ځوان بنئ چې لاړ شي هغه لرې راوړي او په دې ریاکار باندې وروغورځئ. فانبعث اشقى القوم چې کم بدبخته انسان په دغه کې موجود و هغه فورا ودانګل وایي دا کار به زه وکم لاړ هغه لرې را پشا که حضور په سجده باندې پروت دی او د دواړو اولو منځ کې په دې سټ باندې ورله وغورځو. حضرت عبدالله ابن مسعود سے ورسره دی لیکن د صحت په اعتبار کمزور هلته کې برادری او خاندان نشته هغه اوباش او حوشربا مستو ځوانانو ته څه نشو ویلی په دې وجه رسول الله اقصې په سجده کې دغه شانتې پاتې شه. حضرت فاطمة الزهرا خبر شوه هغه فورا راله او هغې چې کوم دی هغه لرې د خپل پلار د اولو نه دیکه که او چې څه په خوله باندې ورتلل نو هغه مستو نوجوانانو ته ووې عربو به د زنانو خیال ساته نو حضرت فاطمة الزهرا لا جواب ورنکه. نبی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه چې را پورته شه وای اللهم علیک بقریش او دا نمونه واخستل چې پلانې او پلانې. ابن مسعود سے وای چې دا کم نمونه واخستل دا ما د بدر په موقع ټول په قلیب بدر کې پر مخی مردار الت چې کمنه سیب اولیدل. نو محترم عیسانو الت رسول الله مبارک اغه جمعات جوړول، بانګونه کول، جمع ور کول، د جمعې بیانات کول دا ډېره زیاته ګرانه وه. لیکن د قرآن او د حدیث د زده کړې مرکز دینه بغیر د مسلمانانو د مسلمانۍ او د هغې د ایمان تحفظ دا د دینی مدرسې او د قرآن د تعلیماتو د نشر و اشاعت نه بغیر کیږي نه. نن چې دا دومره جمع غفیر ناست دی دا الحمدلله دا دلته مدرسه ده، دا دلته د عالم وجود دی، دا د هغې برکت دی چې دا دومره مسلمانان را جمع کړل. هغې دا بچي دا بیا دلته کې چې کوم دی سیم را لیږي. زه یو عربي سره ناستو هغه ماته وی دا ستاسو د مدارسو دا تعداد دا څنګه دومره ګڼ دی؟ قرآن دلته نازل شوی، دلته د قرآن په درس او تدریس باندې سرکاری طور باندې پیسې لګي، بیا می سالانه ریشو د قرآن د حافظانو دا په سعودي ګورنمنت کې په ټول مملکت د سعودي عرب کې دا 15,000 حافظان تیاری. مې الحمدلله تیر کال زمونږ د مدرسې دستار بندی وا د وفاق مشر مولانا حنیف جالندری صاحب دا تخبه ته زمونږ مدرسې ته راغی. قوم له مبارکباد ورکه تخبه کې چې 15 بورډ د دینی مدارس دي. صرف وفاق المدارس په دې تیر شوي کال کې 1 لاک د قرآن حافظان او 67,000 علما هغه د قوم ته چې کوم دی صاحب حواله کړل. دې کې لا هغه حافظان نه دي شمار چې هغه د وفاق امتحان نه ورکوي. لماته وی دا تاسو څنګه کوئ؟ مې الحمدلله د پاکستان علماو لا د دې طریقه ورزي، د دې چل ولا ورزي، وای څنګه ولا چل ورزي. مې الحمدلله الته چې یو مدرسه کې یو بچی قرآن ختم کی مولوی صاحب د ټول علاقې مسلمانان را جمع کی، هغه مسلمانان د مدرسې سره تعاون هم کوي او هغه مسلمانان د خپل بچیم د مدرسو ته راولیږي. نن چې دا دلته حاجی فضل اکرم صاحب دا کومه اجتماع منعقد کړې ده دا د عربو مولا نشي کولی، دا د حرم امام نشي کولی، دا د مسجد نبوي امام نشي کولی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا احساسو چې د دې علوم دینیو د نشر و اشاعت د پاره او زما د اسلام د تحریک د پاره د 2 مرکزونو ضرورت دی. یو مرکز دا د انفرادی اصلاح د پاره دی او یو مرکز دا د اجتماعي اصلاح د پاره دی. چې کم مرکز دا د انفرادی اصلاح د پاره دی هغه ته مونږ جمعات وایو او چې کم د اجتماعي اصلاح مرکز دی هغه ته مونږ دینی مدرسه وایو. نو د انفرادی اصلاح مرکز دا رسول الله مکه کې په خپل جون کې دا خو قائم نکړی شه، لیکن رسک واخسته، خطراتو سره ځان مخامخ که او د اجتماعي اصلاح مرکز چې د هغې نه بغیر د دین اسلام نشر و اشاعت د حضور تعلیمات دا د صحابو په ذهن کې راسخ کېدل او دا برقرار پاتې کېدل دا د اجتماعي اصلاحي مرکز د دینی مدرسې د وجود نه بغیر دا ممکن نه وه. نو رسول الله د یو صحابي کور دا پټه مدرسه کړه، وای دلته بورډ به نه لګوئ، افتتاح به نه کوو، اجتماع به نه کوو، پټ پټ به راځئ چې کفارو ته دا کور معلومیږي. در حقیقت چې د قرآن کومه حصه ما ته نازلیږي دلته به زه د هغې تعلیم تاسو ته درکوم. د هغې محتمم رسول الله، د هغې صدر المدرسین رسول الله. نو حضور مبارک د مکې مکرمې په ژوند او زندګۍ کې د مدرسې بنیاد دا کېښوده، خطراتو سره ځان مخامخ که. دینه امت ته دا ترغیب دی، د قیامت پورې انسانیت ته دا تعلیم دی چې د دینی مدارسو د وجود نه بغیر د مسلمانۍ حفاظت دا ډېره زیاته ګرانه ده.